إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أتى المسجد فهو حظه لشيء فهو حظه. رواه أبو داود. وعن فاطمة بنت قيس بنت الحسين عن جدتها فاطمة الكبرى رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم صلى الله عليه وسلم وقال: رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج صلى على محمد وقال: رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. رواه الترمذي وأحمد وابن ماجة. وفي روايتهما قالت: إذا دخل المسجد وكذا إذا خرج قال: بسم الله والسلام على رسول الله بدل صلى على محمد صلى الله عليه وسلم. وقال الترمذي: ليس إسناده بمتصل. وفاطمة بنت الحسين لم تدرك فاطمة الكبرى. دا احادیث دوارا چکم نقل لی دا د جماعت سره متعلقه د اعمالو د فضائلو او د مسنون اعمالو په سلسله کې یو بل سنت عمل ذکر کیږي په دې کې، او هغه دا چې سړی جماعت ته ننوځي نو جماعت خو ډېر هغې کې وخت تېرول، هغې کې ناسته، دا خو ډېر فضیلت والا عمل دی. یو سړی دی هغه جماعت ته راځي خو د لمونځ په نیت باندې نه، هسې جماعت ته راځي، نو دی د جماعت نه ځان سره څه د خیر عمل وړي که نه وړي؟ نمبر 1. دویمه خبر دا ده چې جماعت ته سړی ورننوځي نو د جماعت په آدابو کې یو ادب خو همدا مخکې ذکر کړه چې سړی جماعت ته ننوځي نو دی به په جماعت کې د ټولو نه اول 2 رکعات نفل کوي. خو د دې نه علاوه فاطمه بنت الحسین د امام حسین د حضرت علی رضی الله عنه د زوی لور د حضرت فاطمه، او یو د امام حسین مور د فاطمه، نو د حسین لور فاطمه د خپلې نیا حضرت فاطمه رضی الله عنها نه د پیغمبر علیہ السلام یو عمل نقل کړي. فرمایي چې نبی صلی الله علیه وسلم به کله جماعت ته ننوتو نو یو خو هغه مشهوره خبره وروسته به بیا هم راشي چې سړی جماعت ته ننوځي نو پکار ده چې خیخ په اول دننه باسي، خو جماعت ته چې ورننوځي نو یو کار دی دا وکړي چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود ولېږي. مثلا اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. دا شو یا دا چې ورننوځي نو دا دی وایي چې بسم الله والسلام علی رسول الله، بسم الله والسلام علی رسول الله، دا الفاظ دی وایي. دې ته وایي جماعت ته د ورننوتو په وخت کې بسم الله کول. نو هغه بسم الله څه دی؟ هغه دا چې په الله د ورنوتو دپاره بسم الله ووایه، او ورسره دا ووایه چې اللهم صل علی محمد، یا دا چې بسم الله والسلام علی رسول الله. نو کام درود ووایو نو هغه هم پکې نقل شو، او کدا الفاظ ویل دام پورې دي چې بسم الله والسلام علی رسول الله. دا د حدیث کې دواړه الفاظ ذکر دي. دویم د ځان د پاره د دعا مو غواړي دا چې رب اغفر لي ذنوبي
یا الله زما ګناهونه ماته معاف کړه جماعت ته نو زمانو ګناهونه راته معاف کړه رب اغفر لي ذنوبي یا الله ما تخبل ګناهونه معاف کړه او بل دا چې وافتح لي ابواب رحمتك یا الله د خپل رحمت دروازې راته کولاو جماعت خو د خیر او د رحمت د حاصلولو مرکز ده نو یا الله د جماعت ته نوځما نو ته ماته د خپل رحمتونو دروازې کولاو نو دا عمل ذکر چې سړی جماعت ته نوځي نو د پیغمبر علیه السلام طریقه سوا نو د پیغمبر علیه السلام طریقه دا و چې یو خو به په درود شریف وایو درود شریف د پاره مختلف الفاظو کې یو لفظ دا دی چې بسم الله والسلام علی رسول الله یا اللهم صل علی محمد وسلم دا الفاظ دی دغه پیغمبر علیہ السلام به دا الفاظ وي دویم دا چې ځان له دعا وغواړي چې رب اغفر لي ذنوبي یا الله ما ته زما ګناهونه معاف او دریم دا چې دا دی وی چې اللهم افتح لي ابواب رحمتك دغه شان چې کله د جمعات نه سړی وزي نو هغه دې هم دا زده کی چې د جمعات نه د ورتلو په ټیم کې د پیغمبر علیه السلام طریقه سوا نو حضرت فاطمه فرمایي رضی الله عنها چې واذا خرج صلى على محمد کله چې بوتا پیغمبر علیہ السلام به د جمعات نه وته نو بیا هم دغه طریقه واچ صلی علی محمد بیا به درود شریف وایو د وته په ټیم کې هم ځان له درود شریف وایو او بیا به هم دغه دعا وغوښته چې رب اغفر لي ذنوبي یا الله ما ته زما کړي ګناهونه معاف کړه رب اغفر لي ذنوبي جمعات نه خوزم بهر زمکه باندې قدم دما او یا الله کړي ګناهونه چې زما کم دي جمعات نه مې پاک وباسه ګناهونه راته معاف کړه او وافتح لي ابواب فضلك یا الله ما ته د خپل فضل دروازې کولاو کا فضل نه مراد سره د رزق د ګټنې کملاري چې دی هغه ته کولاو اللهم اني اسالك من فضلك دا الفاظ نقل ودلته چې کوم لفظ نقل لغه دا چې وافتح لي ابواب فضلك یا الله ما ته خپل فضل دروازې کولاو کا دلته دا حدیث نقل کړي د احادیث لوی کتاب سنن ترمذی والا او دغه شانې مسند احمد والا او دغه شانې ابن ماجه والا البته دومره فرق دی چې پاغه ابن ماجه پاغه روایت کې د څه نقل دي چې اذا دخل المسجد وكذا اذا خرج د الفاظ ذکر شوی دي او دونه ویل شوی چې کله باندې نوتو یا وتو نو د الفاظ به ویل د څه انداز باندې ذکر شوی دي وكذا اذا خرج قال بسم الله والسلام على رسول الله بدل صلى على محمد تصلي على محمد په زبانه صلي بسم الله والسلام على رسول الله ذکر دي البته یو خبره په کې سنن ترمذی والا کوي چې یره د فاطمه په نوم خدوا زنانه ذکر دي یو په دې حدیث کې فاطمه دا چې هغه د امام حسین لور ده یعنی د حضرت علی نو سیده او بل چې د نو هغه فاطمه ده چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لور ده او د حضرت علی خزر رضی الله تعالی عنه نو د دوړو فاطمه په مېز کې فرق څه ده نو د دې دوړو په مېز کې فرق دا دی چې د فاطمه خدا خپل نیا نه ولیدل دا خوري کشر ده دغه فاطمه رضی الله عنها خوري د حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات نه وروسته ډېر زر وفات شوی ده د فاطمه خپل نیا نه ولیدل د خپل نیا نه د قصه څنګه نقل کړی ده نو لازمی خبره چې دا به د بل چا نه وسره هم اوریدلی بل چا به ویلی چې ستان یاد شویل نو په دې وجه باندې د حدیث په الفاظو کې کله نور حدیثو د الفاظو سره د کمیز یا تیر غلې نو کې دي شي هغه مضمون نقل کړی نو په دې وجه موږ استاد د پاره دا یو سبق شه چې سړی جمعات ته نه ودی نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل سو د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل داو چې یو خو به خیخ په د جمعات ته نه وته ټیم کې درنه کول اول دویم دا چې رضان د پاره به دعا غوښته دریم دا چې درود شریف به وایو او څلورم دا چې د
د رحمت دعا به کوله چې اللهم افتح لي ابواب رحمتک او چې کله به د جماعت نه وته هم د قدرې ونه کورنه بیا هم کول درود شریف به وایو د ځان د پاره به دعا کوله چې رب اغفر لي ذنوبي او دا به وی چې اللهم وافتح لي ابواب فضلك اللهم اني اسالك من فضلك یا الله زستانه ستا فضل غواړم ماته فضل یعنی د رزق د غټنه حلال غټنه دغراته لاري راته کلاو کا واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الفاظ تعبير تغش وعن ابي هريره رضي الله عنه وعنه يعني عن ابو هريره رضي الله عنه روایت دی قال دی وی چې قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دي من اتى المسجد کم سړی چې جمعه تراغه لشي د سکار د پاره نو جمعه اگر چې د خیر او د برکت مرکز دی خود د پکې دومره یې سمېلاو شو کم چې د نیتو نو کړه د نیت صرف فیسبوک د پاره جمعه تتلو جو فیسبوک یې وکړو ثواب ذریعہ خو نه ده دغه شانې کدای فکر و چې اسی چرته جمعه ته ور روانو ورغه داسې وردل خو جمعه ته څه پیدا نه کی جمعه ته سړی ورشي عبادت ته پاره د تلاوت ته پاره د سبق ته پاره د مون د پاره نو دغه د خیر سبب ګرځي اسی وردل نه نو من اتل مسجد لشین کوم سړی چې جمعه له سکار د پاره راغی په هو حظه نو په دې جمعه کې د ورتل دقو نه سره دلا وعن فاطمه بنت الحسين د فاطمه بنت حسین رضی الله عنه داغه د لور فاطمه نه روایت دی عن جدتها دغه فاطمه د خپل نیا فاطمه الکبرى د لوی فاطمه چې هغه حضرت علی بیبی د رسول الله صلی الله علیه وسلم لور ده داغه نه روایت کوي قالت داوی چې كانت نبی صلی الله علیه وسلم نبی صلی الله علیه وسلم با اذا دخل المسجد کله چې په جمعه ته نوتو نو صلی علی محمد درود شریف به وایو په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به درود و سلام ولېګو وقال بیا به رب اغفر لي ذنوبي خدای ګناهونه راته معاف کا وافتح لي ابواب رحمتك یا الله د رحمت دروازې راته کولاو کا واذا خرج صلى على محمد او کله چې براوتو نو بیا به په درود وایو په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وقالو دغه دعا به ویل چې رب اغفر لي ذنوبي یا الله ګناهونه راته معاف کا وافتح لي ابواب رحمتك یا الله د رحمت دروازې راته کولاو کا فضلک د فضل دروازې راته کولاو کا رواه الترمذي واحمد وابن ماجه دا حدیث دې کتابونو نقل کړی دی او فی روایتهما قالت اذا دخل المسجد وكذا اذا خرج دورلو درنوتو په دوړو ټیم کې به دا وی چې بسم الله والسلام علی رسوله دا الفاظ به بدل صلی علی محمد د صلی علی محمد په زبان د الفاظ ویلي وقال الترمذي ليس اسناده بمتصل امام ترمذی وی چې دا اسناد کې اتصال نشتا ځکه فاطمه بنت حسین د خپل نیا فاطمه الکبرى دا نه دلیدل په خپل سترګو باندې نو ظاهري خبره چې په مین کې چته وراوي دا کټ شوی دی واخر دعوانا الحمدلله.